نو وکړ او چې کومه منظرنامه او هغه ستاسو مخې ته کېښوده چې کوم حالات دي هغه ستاسو مخې ته رالل اخره کې موږ خپل یو څه مطالبې چې دی هغه انتظامي تکدو په هغې کې زموږ اولنۍ مطالبه دا ده چې د سوات نه راغلي څومره بهر خلک دی په دې شیمیل کې هغه دې فورا د دې ځای نه بهر ته وځي. تاسو ټول د دې مطالبې حمایت کوئ؟ د سوات نه راغلي بهر دې ټول شیمیل بهر ته وځي او فورا دې دا علاقه خالي کړي. زمون دویمه مطالبه چې کوم د سوات خپل خلک دی او روغ صحیح سلامت هلکان دي او هغه په دې ګناه کې غورځېدلي دي د هغو د میډیکل وشي او هغو د فورا خپل کورونو ته واپس ولېږلی شي. تاسو دې مطالبې حمایت کوئ؟ زمونږ درېیمه مطالبه دا ده چې کوم واقعي شیمیل دي او الله پاک هغه داسې خنثاګان پیدا کړي چې هغه نه هلکان دي او نه جنکۍ دي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده څنګه چې تاسو دارالامان ورکړی دی، تاسو یتیمانان له زیږې ورکړی دی او دغه شانتې بوډاګانو له او بوډۍ له زیږې ورکړی دی، هغه په هغې کې خپل ژوند تېروي. نو خلک وایي د دوم یو مجبوري ده چې دوی به چی ډوډۍ او د دې به څه بندوبست کوي. زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی په یو خصوصي ځای کې بند کړی شي او د هغې نه بهر د خصوصي د سکیورټۍ انتظامات وکړی شي او دوی ته د چی ډوډۍ چې دی هغه انتظامات وکړی شي. د حکومت سره د فلم انډسټرۍ دپاره په اربونو روپۍ شته، نو د دې ناکاره او کمزوري مخلوق دپاره د خامخا هغه فنډ منظور کړي چې معاشره د دې قسمه خرابیان نه چې دی هغه پاکه کړی شي. تاسو ټول له دې خبرې مطالبه کوئ؟ زمون د انتظامی نه اخرنۍ مطالبه دا ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل درآمد د 15 جولای پورې چې دی هغه غواړو. د 15 جولای پورې د دوی سره اخرنۍ وخت دی. د دې نه پس به بیا د سوات لاره کوڅه او سړک هر ځای چې دی هغه به بند وي او بیا به په هر جومات کې چې دی هغه په دې باندې خلاف اواز اوچتېږي. اخرنۍ دغه به زموږ در نه وي او کم خلک چې دی هغه ذمهدار خلک دی هغو ته دا اخرنۍ درخواست دی چې د 15 جولای پورې په دې باندې چې دی هغه عمل درآمد وکړي. په دې کې موږ یو کمیټي جوړو د 5 رکنو کمیټي چې انتظامیه د دوی خلاف څومره قدمونه اوچتوي چې هغه موږ وقتاً په وقتاً خبروي چې موږ دا خلک بهر ته وویستل، د دوی میډیکل کو او دا خلک چې دا موږ بند کړل د دوی خوا ته به د بهر نه خلک نه راځي چې هغه 5 رکنو کمیټي چې دی هغه د دې نه خبرېږي او د دې شاته چې د عوامو کم غیظ و غضب دی او غصه ده چې هغه کمه شي. که نه که داسې دا صورتحال روان وي د قوم دا بچي په دې نسل په دې ګناه کې چې دی هغه اخته کېږي نو بیا به د عوامو چې دی هغه د غصې څه انتها نه وي او بیا به چې حوالې سره زه مخکې هم چې دی هغه تاڼۍ ته تلم ایس او ډي سي د دې ټولو دفترونو ما چکرې وهلي هغوی دومره د بېبسۍ اظهار کوي چې موږ په دوی باندې لاس نه شو چتولی. دا هغه خلک دی چې دوی په ریاست کې دم د ځانه بل ریاست جوړ کړی دی. د دوی بلډینګ ته یو پولیس چې دی هغه د وردۍ سره نه شي ختلی، دوی بربند چې دی د برې نه واپس رالیږي. نو دا نمونه اختیار خو چې دی هغه په جومات کې یو مدرسه کې سکول کالج یونیورسټۍ کې هم چاته نشته دی چې هغه انتظامیې ته چې دی هغه لاس واچوي. نو موږ په ریاست کې دم د بل ریاست چې دی هغه نه منو او د چا چې اختیار دی د چا چې طاقت دی په کار دا دی چې هغه خپل اختیار خپل طاقت چې دی هغه استعمال کړي. په دې کې موږ صوبایي حکومت هم درخواست کوو چې هغه په دې کې فوري طور باندې چې دی هغه اکشن واخلي. په دې حوالې سره چې د اسلام آباد نه هیومن رایټس والا چې دی هغه ټلیفون کولی شي هغه فوري طور باندې د هغه ځای نه اواز اوچتولی شي د دې بدګانو دپاره. نو زموږ صوبایي حکومت ولې اواز چې دی هغه نشي پورته کولی. د دې احتجاجي علامتي احتجاجي مظاهرې چې دی هغه زه په دعا سره اختتام کول غواړم او بیا به د دې نه پس دا ټوله مجمع چې دی هغه پریس کلب ته ځي. ځکه مونږ د پریس کلب مالکانو ته ویلو چې هغه به راشي د دې کورج به وکړي. خو به هر حال د هغو په دې حوالې سره به ځانه څه خپلې مجبوریانې هغو په نظر را نغلل چې مونږ لاړ شو او هلته د هغو په غوږونو کې هم دا خپل اواز چې دی هغه ور واچو. د دې نه پس بیا انشاءالله ټول پریس کلب ته چې دی هغه ځو. څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې سوات کې یو سړی د بهر نه راشي او هغه په کرایه باندې دلته اوسېدل غواړي نو دلته خپل یو اصول دی او یو طریقه کار دی چې هغه په تاڼه کې خپله انټري وکړي چې زه په دې ځای کې اوسېدل غواړم، یو کاغذ چې دی هغه ډکوي. حالان کې دا یو واحد یو ډله ده چې هغه که د پېښور نه راشي که د مردان نه راشي که د هر ځای نه راشي د هغو هېڅ قسمه انټري نشته. څنګه رالل څنګه لاړل څه یې وکړل څه یې ونه کړل. نو موږ انتظامي د دام درخواست کوو چې د دوی دا تمام ریکارډ چې دی دا
جمع کړي د مدرسو والا د جماعتونو والا د امامان والا ټول ریکارډونه تاسو سره پراته دي خو ما چې ابروز پټاڼه کې تاسو کې چې د تاسو سره ریکارډ شته چې په سواد کې شیمیل په څومره تعداد سره دي هیڅ قسمه ریکارډ نشته دی نو دا لا قانونیت دی نور ختم کړی شي او دوی د ریکارډ د لاندې چې دی هغه راوستل شي او دغه شان دي چې هغه زموږ او تاسو په علم کې د نن نه 2 کال مخکې یو کیس وچت شو چې په سواد کې 500 د ایډز مریضان دي نو نن به پای کې څومره اضافه شي پرونه بل ورځنۍ خبره ده چې د 10 کالو ماشوم هم په ایډز کې چې هغه مبتلا شوی دی دغه میډیکل شو هغه په ایډز کې چې هغه مبتلا شوی دی نور مونږ په دې مجرمانه عمل باندې چې هغه خاموشي نشو کولای بهر حال زموږ وخت چې هغه ختم دی او په اخر کې به دعا کیږي او بیا به دا احتجاجي مظاهره چې دا پر اسلام کوي